دا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ټول نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي. پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به په تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې وي دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم سم و. اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم سمې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما په ښکته را روان دی. نو زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغه مقام ته دې ورسوي. نو په دین اسلام کې تکلیفونه به میلاویږي مصیبتونه به میلاویږي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او د هغې نعمتونه او د هغې خوشحالۍ ولیدلې. نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی ترنه تپوس وکړو جبرئیل جنت څنګه و؟ نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته هم خبر ورسېدو نو هغه به خامخا دې جنت دپاره تیارې کوي دې ته به ځان را رسوي. داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان دې جنت له را رسوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلي نه دي وګونو اورېدلي نه دي او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن دپاره په جنت کې تیار کړي. نو جبرئیل علیہ السلام فرمایلی الله دا کوم نعمتونه چې په جنت کې دي کوم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شو نو ضرور به دې جنت ته ځان را رسوي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل وی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینه. جبرئیل علیہ السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه وورې ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله
د دې جهنم متعلق چې د چا وګونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته غران شي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وي جبریله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشه وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیه السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د طلوع کوم اعمال دي د جنت د طلوع کوم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه رابو چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لاندې لاندې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د ده یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پی راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی د په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی یو مقام جوړ کړی دی هغې ځای ته رسېدی نه شي الله په ده باندې بیماري راولي بل تکلیف راولي دی پې صبر وکړي د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي او ګناهونه ترې ختم کړي ګناهونه ترې څه کړي ختم کی روایت خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه کنه په دې ورته الله اجر ورکوي په دې ورته الله اجر ورکوي چې دته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار
دا الله سودا ګوره ګرانه ده دا الله سودا سره ګرانه ده دا الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي زمونږ استاد به فرمایلي دا څه د لوم خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تلل ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک سي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجه نه ځي نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و جهنم په څه کې پټ و په مزو کې پټ دی ځکه چې عیاشۍ دي خوشحالۍ دي بدکارۍ دي غلا ده زنا ده بل عمل دی ټول خوشحالۍ ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه د هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کړي نو چې ستا زړه سمني او هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نو چېرته به ځي جهنم ته به ځي که نه نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی و نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي دې جهنم ته به داخلېږي الله ته دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څومره زیات نږدې وي دومره به په تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې وي دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړې مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم سمې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما په ښکته را روان دی نو زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی په ستا درجې اوچتې کړي دغه مقام ته دې ورسوي نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړي ده کنه د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ دي د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ دي خو د دین اسلام د پاره دا چې دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا و چې وروسته به خوشحالۍ راځي د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړي الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځ راوستې دي نبی علیہ السلام فرمای وی سلور سیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو که نه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شو صرف سلور سیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شوي
پاغه کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی هغه جبه چې کوم د الله په ذکر باندې مشغوله وي هغه جبه چې پاغه باندې د الله ذکر کیږي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شکر گزار زړه داسې زړه چې هر ټیم د الله شکر وباسي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کون کې دی لګ لګ تکلیف سره چغې نه وي تکلیف برداشت کوي او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نیک عمل بیبي چې هغه د خاون په مال کې او د ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي کو خاون موجود وي کو موجود نه وي دا خپل ځان د خاون امانت ګڼي نو نبی علیہ السلام فرمای دا څلور سيزونه چې چاته میلو شو کنه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي پاغه کې یو نبی علیہ السلام څه ذکر کړي دا سې جبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي د الله په ذکر سره مشغوله وي نو بهترین سیز بهترین جبه هغه د چې پاغه باندې د الله ذکر کیږي خبره زکه کوم په دې موضوع باندې لګي خبره زکه کوم چې زمون په معاشره کې د الله ذکر ډیر لږ پاتې شوی دی د الله یاد ډیر کم پاتې شوی دی هر انسان د ځان ته سوچ وکي زه سحر را پاسېدلی وم ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږم د ځان سره حساب وکي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی په دې مې کنځلې څومره کړي دي په دې مې غیبت څومره کړی دی په دې مې چغلۍ څومره کړي دي په دې مې لمسې څومره کړي دي په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي هر انسان دې سوچ وکړي که نه بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه زما په دې ژبې باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې خو د الله یاد پې ډېر وشو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده کا چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې سوي لمده وي لمده د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته او دا ذکر چې کم انسان کوي د زړه ته به سکون وي د زړه ته به اطمینان وي د زړه ته به آرام وي نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډیر کم شوی دی ډیر زیات کم شوی دی حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په اعمالو کې داس یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه د عذاب قبر نه خلاص کې سیوا د ذکر د الله نه حدیث مبارک ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي د عذاب قبر نه د خلاصوي هغه د الله ذکر دی او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماونه الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله مقبرې ته ورغې او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په جړل حتی تر دې پورې چې دا اوښ کې به په دې ګیره باندې بایدې نو چاته نه تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي خو چې کله مقبرې ته راشه او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړي او د جهنم ذکر چې کیږي دومره نه جاړي دا ولې عثمان رضی الله تعالی ته فرمایل وی دا قبر چې د کنه دا د آخرت د پونو اولنۍ پونه ده دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوي خو وروسته نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوي خو کو د قبر په دې منزل کې ناکامه شوي وروسته بیا ناکامي او ناکامي ده بیا خو کامیابي نشته دی دې وجې نه نبي علیه الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي وي چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی
کو چرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې زناور باندې کنه تاسو بر دوی نه یو سی غوښه هم نه وخوړلې پرې سارو بر سره غوښه نه وراغلی کو چرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النيران نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی دا قبر چې ده کړه دا د خور یو ډیره کې مې حساب وای دا د خور یو سله مې حساب وای دا خو د جنت د باغچو یو باغچه ده یا د جهنم د کندو یو بدترین کند ده یو بدترین کند ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیکمل انسان په دې قبر کې خود شي نیکمل انسان پکې کې خود شي دا قبر ورته وای زما پشا زما پملا چې څومره خلک ګرځیدل کنه پاغه ټولو کې ماته تخوخ وي او ما وی چې ته کله زما غېږ لرازي نن زما غېږ لراله ته ګور زستا سره څومره خسلو کومه حدیث مبارک کې راځي وای د جنت بستر ورته وګړول شي د برینه आवाज وشي د جنت جامې ورته واغوندوي د جنت بستر ورته خوره کوي او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر په کولاو شي خو چې کله بدعمل انسان په دې قبر کې خودې شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده کنه په هغې ټولو کې ماته ته ناخوښه وي ځکه چې د په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل کو غیبت کو زنای کوله غلای کوله هر قسم ګناه د په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي د ځمکه ته خیری کوي ښه د ځمکې ته ډیر زیات تکلیف میلاویږي د انسان د ګناه د وجنه نو دا ځمکه ورته وای زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګ پشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتی په یو بل کې داسې ورکړي وې د چجې د پخته په یو بل کې داسې ورننوزي لکه څنګه چې زما د ګوتی مبارک په یو بل کې ورالي چجې په یو بل کې داسې نه نوز د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامې ورته واغوندوي د جهنم بستر ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکی کولاو کوي چې د لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی یو کم سل اجدهاګانی په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانی په باندې مسلط شي او د تر قیامت پورې چی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي صرف وو داغي پوکي به دومره زهري چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو کنه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي نو وی کله چې په د باندې تکلیف شروع شي کنه او د الله ته فریاد شروع کړي الله ته आवाज وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا پرشتي وي چې یاره د आवाज خو څه اشنا غونته आवाज دی دا आवाज خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخکې आवाज دی اوس پکې درد دی تکلیف دی आवाज اشنا دی مخکې مونږ د आवाज اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه आवाज اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه आवाज غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان आवाज ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا پرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس به مصیبت ته تکلیف کې دی الله دا تکلیف تی نه لري کا ته دې انسان پرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی
او په د باندې کله مصیبت راغی او د الله ته आवाज وکي نو دا پرشتي وي دا خو ډېر څه ناشنا غونته आवाज دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس پې چېرته تکلیف دی او دا आवाज اورو ناشنا आवाज دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کی پرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغد پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به وایي دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی دا الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغه به وي دا چغه به د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام تر غوږ شي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به ووري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کېږي د جهنم نه نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوزي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبرئیل ای جبرئیل سر اوچت کا نو جبرئیل علیہ السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبرئیل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام به ورته فرمایي الله یو आवाज مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته آوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار نه خپل بچی خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی
جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو. جبرئیل علیه السلام به ته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وی چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 1 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक की چې हमेशा د مولانا هاشمی سے په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات تاسو مهله راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام.